د خدای پاک بندګۍ ته انسان توجه ورکي نو توجه به کله جوړیږي چې کله کور کې وړه وي. توجه به شپې ختم به کله وکړي ناوخته تر 12:30 بجو پورې به د خلک په ختم باندې کله ودرېږي. هله به ودرېږي چې که سبا مه دیاړي اونم لګېده په کور کې مراشن شته. هغه خلک چې چا د ذهني طور باندې څوک برابر وي هغه انسانان هغه برابر کېدی شي چې د چا د ماښام او د روژه ماتي او د پښمني په کور کې څه اسباب ویني هغه خلک بیا عبادت لم توجه ورکولی شي، هغه بیا تلاوت لم توجه ورکولی شي. که چېرې سبا دیاړي ونه لګېده زه به 2-3 سپارې تلاوت به وکړم. تلاوتونه خو هم په اوزګارتیا کې کېږي چې وخت در سره، خو چې سبا په خوله باندې روژه باندې راوځې او ماښام کې واپس کور له انسان ځي دیاړي کوي روزانه لګاتار د وړو او د چینې او د خوړو دپاره محنت کوي. دا کس بیا عبادت ته د هغه فرصت نه وي، هغه ستړی استعمال نه نه تلاوت کولی شي نه شپې اوږدې ختمونه او تراویح کولی شي. او که چېرې کولی شي نو چې کله کور کې د ټولې میاشتې راشن موجود وي داسې خلک د خدای پاک بندګۍ دپاره بیا وزګار کېدی شي. او دا هغه موقع ده چې په پردو عبادتونو کې دا جمله د اورېدو قابله ده، پردي عبادت باندې که خپل ثواب حاصلول غواړې چې په پردي عبادت کې هم د ستا ثواب وشي نو دا هغه ورځې دي چې خلکو باندې چې زکات فرض دی، زکاتونه ویستل پکار دي چې رمضان راتلو نه وړاندې د خلکو په کورونو کې دومره راشن پروت وي چې د هغه د مازدیګر در اخیري روژې د 29 او د 30 روژې پورې د چا په کور کې وړه او چینی او غوړي برابر وي. هغې که خلکو په سجدو کې که څوک ثواب حاصلول غواړي د هغوی په تلاوتونو کې که چېرې خپل اجر لیدل غواړي نو داسې غرباو او مساکینو سره د اوس نه د زکات په مد کې ښېګړه کول پکار دي. او دا هغه کمال دی لکه ما عرض وکړو قرآن فرمایي چې دا تطهیر د ګناهونو دی، صفایي د ګناهونو ده او تزکیه او پاکی دا د اخلاق رزیلو نه دی. یو انسان چې په شومتیا باندې مشهور شي دا بد صفت دی او دا شومتیا د انسان نه کله ختمیږي چې کله د انسان په کردار او د انسان په اعمالو کې د ورکړې کردار موجود وي. انسان ته بیا خلک شوم نه وایي. نو ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات حضور ته فرمایي مالدار خلکو نه زکاتونه واخله غرباو ته یې ورکوي.